جی پی فنڈ باندې چې د ملازم تنخواه ده او هغه تنخواه نه څه حصه کټ کوي د باهمي معاهدې په بنیاد په زور ناخلي معاهده شوې ده د نوکري قبوله کړې په دې شرط ده چې د تنخواه نه او ماهوار څه کټ کړي. یا چې کله ریټایر شي نو د هغه سره اضافه ورکړي. نو هغه دوه قسمه، بعضې مراعات، بعضې جی پی فنڈ والا ورسره اضافه حکومتي او یا کمپنۍ هغوی ورسره زیات ورکړي چې ستا 15 لکه ستا جی پی فنډ جوړ شوی دی او دا 15 لکه تا سره بطور اعانت موږ زاید ورکوو چې ستا آئنده ضروریات پوره شي. نو هغه خو قطعا حلال دی، د هغې په حلالوالي کې خو د شک او شبهې سوال نه پیدا کېږي. او خو مراعات یو اعانت دی او د مخکې نه په معاهده کې شوي. دویم صورت دا دی چې د هغه جی پی فنډ په سودي کاروبار کې لګوي، سودی کاروبار کې لګوي حکومت او په سود اکاؤنٹ کې ږدي او په هغې باندې سود خېږي او هغه دله ورکوي. نو هغه جایز نه دی. نو علاج یې څه دی چې سود دې ختم کړی شي، چې حکومت دې هم سود نه اخلي، ملازم له دې هم نه ورکوي، بینکونه د سود نه دې پاک شي. او په دې بنیاد چې دا ستا د دې جی پی فنډ سود دی او هغه په سودي کاروبار کې لګولی وي نو هغه جایز نه دی. اگر چې مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغې ته هم جایز وایي او د هغه څه دلایل بیانوي. هغه وایي دا دې باندې د سود تعریف صادق نه دی. سود دې ته وایي چې تا له قرضه ورکړي او په هغې اضافه غواړي او دی خو د دې پیسو لا مالک شوی نه دی، د ده حق دی خو لا وصول کړی نه دی. حق یې دی ځکه چې مزدوري یې کړې ده، نوکري کړې ده، لیکن تر څو چې مزدور خپله مزدوري وصول نه کړي نو دی د هغه مزدورۍ مالک نه ګرځي. نو چې ملازم تر څو تنخواه وصول نه کړي نو د هغې مالک نه ګرځي. نو چې مالک یې نه دی نو قرضه یې نه ده ورکړي. نو چې قرضه یې نه ده ورکړي نو اضافه یې څنګه واخېسته او هغې کې هم څه کلام شته. لیکن به هر حال عام علماو دا ویلي دي چې دا مفتی شفیع رحمه الله په خبره کې هم څه وزن شته، لیکن صحیح دا دی چې دا د ده حق دی خو هغه په سودي کاروبار کې لګوي. هغه حق دی چې دا بل چاله نشي ورکولی سوا د دې نه. نو اگر چې دا مالک نه دی خو په حکم د ملکیت کې شو او هغه سود کې لګوي نو هغه سود پرې اخیستی نه شي. اگر سودي کاروبار کې لګولی نه وي او 15 لکه د جی پي فنډ جوړ شو او 15 لکه ورسره زیاتي ورکړل نو هغه قطعا حلال دي. او چې سودي کاروبار کې لګولی و او د دې تشریح زما کتاب تفهیم المسائل کې د 3 ځایه موجود دی، نورو علماو کتابونو کې هم موجود